چاچ دری جمعی منز پر دری جمعی دا سستی دا وجنا طبع اللہ علی قلبی اللہ یہ پسلبانی مہر ہوئی ضرور اللہ بند کیستا روایت ابو داود کے راغلی بھی استادین صحیح لہذا کم سڑے چاہتا کفار صفت بزان کے راوستر غاڑی اور روایت تری منگا پا دی خبرو نپوئی گو دا گناہ ضرر چکم دے دی بانے اس منگا نپوئی گو زمانگ دا بدنو مڑشوی دی امام ابن القیم رحمہ اللہ غیو عجیب خبر نقل کردی دا اگوی گو یاد لرئی دا یاد لرئی چکل دا سڑی ظاہر بدن بیمار بھی کنا دا بانے خوک شیم تریخ لگی سازو خیال نہیں دا چاہ جتا بھی شروع شوی کنا چرتا ملیریائی یا ٹائیفائیڈی بھی دا خل ترخشی دا اوبت سمر خوک شے دے دا اوبم پہ ترخی لگی خوراک تا چی گوری دا سی نفرت محسوسی نہ دا کم سڑی چی وہی ظاہر بیمار دے دا بانے خوک شیم ترخ لگی وہی دا کم سڑی چی زڑ بیمار شی نہ پا دا بانے دا اللہ خواگی خواگی خبریں بیا بدے لگی دے زڑ بیا غنہ کوزی گی بیا کمونز اگت کی گی ہم دا بانے سقالت راضی کہ تلاوت اگت کی گی ہم دا بانے سقالت راضی درس تدریس اگت کی گی ہم سقالت پا دا بانے راضی درب کلام بیا پا دا بانے دیر بد لگی بار تو وزی کنا دا یار دا مولی سے ہم تنگوانا کئی سپیمول راوستو دا عبادت خور شوق شیدے وی او دا پی منگا سپیمول راوستو دا ولی ندی سڑی زر بیمار دے دا جمعی دا مانسد پری خودو پوجبانی دا زر سخش اولا یختمن اللہ علی قلوبهم یا اللہ دی پزنبانی مہر وی او یا اللہ دی پزنبانی مہر وی طبع اللہ علی قلبه اللہ ولی پزنبانی مہر وی او دا یاد دری گورے جمعی مانزو تراتک دا مستعب خبر مگرنی ماتا سمخ کیوئے دا اللہ حکم دے فصو الى ذکر اللہ دا اللہ ذکر تا جلتی ہو کئی خطبے تا تاسو جلتی ہو کئی پا خطبہ کی دا اللہ و دا رسول خبری ذکر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقا فرمائی لیو رواح الجمعات واجب علی کل محتلم جمعی مانزو تک کول پہر مسلمان بالغ بانے دا واجب دی دا پلا عظیم دش دے بزی آگیلا در سک معمولی نہیں کرنی دیو جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ای بد جمعید مانزدم را احتمام کاؤ چی اغیبا قیلولا او دارنگی دا جمعی روٹی دا بین منزل رست خوڑلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیر دی بارک فرمائی لیو کنا صحیح حدیث کے لاغلی چاچر جمعی پورت بانی غسل وکلو خوشبوئی ولگولا تیلی ولگول بیا وقت راغی جماعت تفصل ما قدر لہو او منزیو کو سورش اللہ والا پا تقدیر کی لیکلے و نوافلے و لڑیر شے او بے امام راؤو تو خطیب خطبے تراؤو تو ثم انصت حتی یفرغ الامام او بے دے پارام چپ شد سو پورش امام فارغ شوے نہیں دا جمعی نماز دے امام فارغ شیا پوری پارام بانے کے نس دت بعد دا دی جمعی و دا تیر جمعی منس کے جت سمر گناہون شیا وہ تا اللہ معاف کی و زیادت سراست ایام دری ورزی پسی زیتی نورے لس رزو گناہونو تا اللہ معاف کے دے لس رزو ورکا منگ دے احتمام کولے کنا نشتمر گناہونو نالا کے دلے اگر اللہ معاف کولے منگ تا کنا دیوی جمعی و دا بلی جمعی منس کی ما تا گناہون اللہ معاف لو بیا دا بلی جمعی و دا بلی منس کی برات معاف لو زمان با گناہون بیا دا پاتی کیو باقت طریقہ چی پا کم طریقہ ما تا خپل رسول ویلی خپل نبی ما تا ویلی او پاقت طریقہ زر جمعی منزکم نانا جب تکور کے ناستے مو وقت می خوضرے کہ اس پا آخری خطبہ کل شروع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی کل چید جمعی ورشی کنا جمعی ورز وقفت الملائکت على ابواب المساجد ملائک اللہ خصوصیت ورز دفار را لیگی او دا مسجد چی کم دروازی پاقبانی ودری کئی و دروازی کدوئی و کدری پاقبانی ملائکت ودری یکتبون الاول فالاول لکل کے رجسٹر اور سرائی لکل بکے کئی اول سوک راغے دویم سوک راغے درین سوک راغے سلورم سوک راغے الاخر ہی دق لکل کئی نوے اول کس شراشی پاول ٹیم کی ٹیموں نے لیکن اوقات دی مثال پتور دا اللہ صبح جو نہیں شروع کا اول ٹیم کے سوک راغے نو حدیث تارے دا بخاری و دا مسلم چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کم سڑے پاول ٹیم کراغے نو تم راجر ہوتا اللہ ورکے لکا چی یو اوخی قربانی کلے دا اللہ پلار کے یو اوخ دا غی قیمت تاسو معلوم دینا 2 لکھ روپے قیمت تے دا غی
دومره صدقه هغه کړي نن خو موږ چې جب له لاس وړو که نه 10 روپۍ چې رالو هم لاس هم رپېږي روپۍ خو راته دومره ګرانې دي لیکن په دې عمل باندې دومره عظیم ثواب چې یو اوښ سړي صدقه کړی او د الله په لاره کې او ګوره چې نبي ویله چې صدقې کړي دا خو به مقبوله صدقه یي که نه عامه صدقه چې زه وکړم دا یې خو پته نه لګي چې کیدای شي زړه کې څه ریاکاري راغلي وي او دلته نبي که وایي ورکړې ده دومره ثواب لکه چې اوښې صدقه کړی دویم ټیم کې چې راشي وایي لکه چې غوا یې صدقه کړې وي دریم ټیم کې چې راشي لکه ګرد یا شیلې چې صدقه کړی څلورم ټیم کې چې راشي لکه چرګه پنځم ټیم کې چې راشي لکه انډه د چرګې انډه یې صدقه کړې وي نو په حدیث کې بیا داري نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فاذا خرج الامام طووا صحفهم کله چې امام راوځي ور فاذا خرج الامام ویلي داسې نه ویلي چې فاذا قام الامام الى الخطبه خطبې ته ودرېدي نه ویلي اذا خرج الامام کله چې امام د کور نه راوځي نو طووا صحفهم ملائک خپل کتابونه بند کړي کوم رجسټر چې ورسره وي هغه بند کړي یستمعون الذکر او هغې هم خطبې ته کښېني دا خطبه دومره هم شعر ملایکه هم ته کښېني دا د نبي وینا زما وینا نه ده لہذا کم سړی چې د خطیب د راوتو نه مخکې راغلی و رجسټر کې نوم لیکلی شوی دی خپل الله ته وپېش کېږي چې او پلانې خو راغلی و او چې څوک وروسته راغی فیسبوک کوي په کور کې یوټیوب کې هلته مشغول دی په میسیجونو باندې مشغول دی او دی وروسته راوځي ستاسو څه خیال دی د نوم به ولي دی خو شاته پاتې شو دی وروسته پاتې شوی دی دا معمولی خبرې مه ګڼئ زما ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا حدیث تاسو بار بار اورېدلی دی خو د زړه ته کوزول لږ غواړي من چې کله دې دروازې نه وځو بار ته که نه ایسته نه به هېر وي او دا مخکې ما تاسو ته ویلي بار بار زمونږ د مزاج دا جوړ شوی دی چې غلطه خبره ډېر ښه زړه ته کوزو غلطه خبره د هغې اشتهار هم ډېر په اعلی طریقه باندې کوو لیکن د الله او د رسول خوږې خبرې هغه د سکندونو په حساب د خپل غوږونو نه بېرته وباسو کنه تاسو ته الله دې ما معاف کړي اوس ته یو دروغ وایم الله دې نه کړي یو دروغ کمې اوس ویله که نه نو زه به راکوز شوی نه یم دا خطبې نه دی مونږ مانځنه و فارغ شوی نه یم سعودي عرب و بار ملکونو به خبر شوي په فیسبوک باندې په واټساپ باندې خبر شوي چې مولوي صاحب پکې پلانې دروغ ویل دا خبره پکې وکړه خو که رښتیا ویم او د رسول خبره کوم نو هغه بیا د دې ور نه وتل او په دې غوږ نه ایستل د هغې یا خو دغه وجه ده چې موږ یې ير کوو او یا به دا وجه نعوذ بالله تعالی کېدای شي زه پرې خیال کې غلط یم یا به دا وجه چې دا ثواب راته ثواب نه ښکاره کړي چې کوم رسول ذکر کوي یا نعوذ بالله تعالی من ذلک کېدای شي دا زما مبالغه یا کېدای شي د رسول الله خبره موږ ته دروغ ښکاره کړي دا یو څه وجه کېدلی شي نور نه شي کېدلی حدیث سره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من غسل یوم الجمعة واغتسل چا چې سر وینځه په ورځ جمعې باندې او باقي بدن یې وینځه یا یو روایت کې بعض محدثینو شارحینو دا معنا کړي من غسل یوم الجمعة واغتسل مانا خپل اهل سره میلاو شو به غسل وکړو مختلف تفسیرونه پکې دي وبکر وابتکر تاکیدي الفاظ یو وختي لاړ جمعې مانځله وختي بکر وابتکر تاکیدي الفاظ دي ومشا ولم يركب او دې پیدل لاړ سور نشه په سورلۍ باندې اوس لرې نو خو هم ملګري راځي که نه نو دا یې خو نیت هغه جدا دی خو زما خپله یو مشوره وله دا هم ده چې کله دی لرې نه را روان دی ګاډي کې را روان دی خیر دی راګړی دی داسې یو 100 قدمه کې د لږ لرې ودرې او د هغه ځینه دی بیا را روان شي پیاده مسجد ته نو ثواب به ورته میلاو شي ومشا ولم يركب پیاده لاړ سور نش ودنا من الامام امام ته نږدې کېناست او مانه وختي لاړه نو نږدې که ځای وکې به دی که نه نو شاته به کېنې خو مطلب وختي راتګ دی ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو وږي کېښود خطبې ته لغوه کار یې ونه کو بې فایدې کار یې ونه کو کان له بكل خطوه په هر قدم باندې ته څه میلاویږي عمل سنتین د یو کال عمل دغې ثواب هغه څه شی دی عمل سنتین اجر صیامها و قیامها د یو کال د روژو د یو کال د تهجد ثواب ته میلاویږي دا صرف د جمعې په ورځ باندې یو کال روژې تاسو کې کم سړی یو کال روژې مسلسل نیوی شي
رمضان کی پتہ لګېدلې رمضان کې دار سړی ایمان معلوم شي بیا هلته دار سړی دا ژبه راوتلې وي او پوکي سازي چې اوس کله به دا ختمېږي ځینې پکې لا دا وایي سپېمولې راوستلې وي د څه کال روژې وایي دا پکې وایي که نه ځینې پکې پټه پټه وم خوري نیشم نیولی وایي څومره ګران کار دی که خاص کر په ګرمۍ کې لیکن د جمعې په ورځ باندې چې ته وختي راشې د خطیب د راوتو نه مخکې غسل دیم کړی دی او خوشبوی دیم لګولې ده او پیاده را روان شي نو په هر قدم د یو کال د روژو او د یو کال تهجد او تهجد څومره عظیم عبادت دی تهجد عبادت ثواب درته معلوم دی که نه مؤمنانو په صفت کې الله ویلي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما هغه خلک دي چې هغوی به مؤمنان هغه خلک دي چې خپل رب ته به د شپې په سجده باندې پراته په قیام باندې او د مؤمنانو په صفت کې جنتیانو په صفت کې الله څه فرمایي کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون جنتیانو بارک الله فرمایي دیو به د شپې ډېر لږ خوب کاوه د شپې به خپل الله ته ودرېدل دا د مؤمنانو صفت دی او د جمعې د مانځه ته د راتګ په وجه باندې د یو کال د تهجد ثواب صرف د یوې جمعې په ورځ باندې مسجد ته وختي راتګ د دې ثواب کله کله د لیلة القدر نه هم سوا شي د لیلة القدر نه هم سوا دی تاسو به وایئ چې دا څه ناشتا خبره یې وکړه لیلة القدر باره کې تاسو معلومات څه کړه څومره ثواب دی خیر من الف شهر زرو میاشتو زیات ثواب دی که زر میاشتې زر میاشتې نه څو جوړېږي تقریبا 82 سال یا 83 سال جوړېږي 2 اتیا کاله 3 اتیا کاله جوړېږي تقریبا دا جوړېږي که نه دا ثواب تا ته میلاویږي هغه هم صرف پورې د شپې د قیام اجر تا ته میلاویږي د شپې د قیام روژه نه ځکه چې د شپې خو روژه نه او د جمعې په ورځ یو سړی مسجد ته را روان دی د 100 قدمه واغستل نو په لیلة القدر کې 82 سال ثواب میلاو شو او تا د جمعې په ورځ باندې 100 قدمه واغستل نو تا ته د 100 کالو د قیام او د 100 کالو د روژو ثواب میلاو شو کوم سیوا شو جمعې ورځ سیوا شو که نه شو خو زمونږ ذهن دلته بند دی نو دلته هم په دې باندې ځان اوس پوهې کوو نه چې راشه لږ وختي لاړ چې خیر دی دا فیسبوک چې کوم دی فیسبوک سر وهلی چې دی دا لږ بند کړه که نه که په ده باندې اسمان الله توپ راوورځي دا خو بند کړه که نه لږ دا